په هوټلو کې په اور باندې پخلی او په کټکو باندې کېناستل د خیبر ضلع تحصیل باړې او جمرود د خلکو د ډیر وخت نه یو روایتي برخه جوړه شوې ده، کومه چې تر اوسه پورې ژوندۍ ده او د باړې او جمرود خلک په هغه هوټلو کې خوراک کول خوښوي په کومو کې چې کټکي وي او د دې سره سره د دې پخلی کچې وي او که ترکاري په اور کېږي. دا هوټل د باړې بازار دی په کوم کې چې په همدغه رنګ باندې پخلی کیږي. د دې حوالې سره د دغه هوټل مالک وایي چې د ډیر وخت نه دوی دا هوټل کوي. عبدالله منم شنواره دا خو موږ تقریبا د 80 کال نه دا هوټل یې کوو او د لرګي سیستم دی، دلته خلک د لرګي سیستم خوښوي. بیا تاسو خپله ولید کټګي سیستم دی، ټول ساده غوندې سیستم دی، نور صفا شی دی. د ذایقه دار خوراک سره سره د دې هوټلو یو غټه فایده دا ده چې په دې کې خوراک کوونکي په مکمل توګه په لږ ریټ کې مړولی شي. نور ځینه خو ډېر مناسب ریټ دلته استعمالیږي. د بل ځای په الیاس باندې دلته یو کس په 180 روپۍ مړول کېږي او بل ځای په الیاس باندې تقریبا 400-500 روپۍ تر اخلي، دلته 180 روپۍ اخلي او ښه ذایقه دار شی ورکوي. دلته خو داسې دی چې دا باړې خلک چې دي کوم دا ساده سیستم خوښوي ډېر، د بلکې نه هغه تخت په هم وي تاسو به خپله لیدلی او د کټګي سیستم هم وي، نو کټګي کې خلک ډېر کیني، په تخت باندې څوک نه کیني. باړې هغه خو ټول لرګي سیستم ډېر خوښوي. مونږ خو هر ځای کې هوټل یې کړي خو دلته هلته هم د ګیس کار کړی، دلته هم لرګو کار کړی. لرګو سیستم ډېر ښه راځي، ترکاري خوږه راځي، یا روش یا چاول یا بل شي کار شي هغه خواږه ورسره راځي. داسې هوټلې به مخکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وي، ولې اوس تر ډیره حده ختمې شوي یا کمې شوي دي، خو په باړه بازار کې اوس هم په مکمل توګه همدغسې هوټلې دي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.